الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وأمرت لأن أكون أول المسلمين او ما ته حکم شوه دی چې شم د اول د مسلمانانو نه یعنی په دې امت کې ورنه اصل کې اولنې مسلمان خو اولنې انسان دی آدم علیه السلام چې اولنې انسان هم دی او اولنې مسلمان هم دی هر پیغمبر مسلمانو غیر مسلم پیغمبر اډوشته نه پیغمبران ټول مسلمانان او هر پیغمبر د اسلام دعوت ورکړی دی خلکو ته او د هر پیغمبر امت مسلمه دا بله خبره ده چې د پیغمبر د تعلیماتو د یېرولو په نتیجه کې چې دغه قوم دغه تعلیمات یېر کړو نو بیا به د امت مسلمه نمونه بیا بدل کړو نوم به بیا بدل تعلیمات به یېر شو نو نوم به یېر شو نو چا به یو نوم کې ښود او چا به بل نوم کې ښود دا یهودیت او نصرانیت او صابیت دا نومونه چې دي دا رستو خلکو یې ښودي دي دا پیغمبرانو نه دي ورکړي دا نومونه هر پیغمبر خو د اسلام خبره کړې خو په دې امت کې دننه اول المسلمین اول تابعدار زیم پیغمبر خو د مخکې نه مسلمانی دا مطلب نه دی چې وحی راله نو اول ځل مسلمان شو پیغمبر خو د اول نه مسلمانی هیڅ پیغمبر باندې د شرک حالت نه دی راغلی هیڅ یو پیغمبر داسې نشته چې د پیغمبرانو مخکې هغه نعوذ بالله د شرک په حالت کې هغه یې د پیدایش نه مؤمن نو دا مطلب شو امرت لان اكون اول المسلمین او قل انی اخاف ان عصیت ربی دا الله تعالی په دربار کې دا نشته چې د یو د پاره یو قانون دی او د بل د پاره بل ضابطه ده پیغمبر ته وایي چې ته داسې ووایه چې زم یریږم که نافرماني وکړم نو د عذاب نه یریږم عذاب د الله تعالی په مشیت او د الله تعالی په اختیار باندې دی او د الله تعالی مشیت او د الله تعالی اراده هغې باندې نه څوک شرطونه لګولی شي نه څوک محدود کولی شي او نه پې څوک قید لګولی شي نه پې څوک پابندي لګولی شي د الله تعالی مشیت آزاد دی البته هغه مشیت چې کوم استعمالی نو هغه داسې اندیر نګري نه ده هلته بلکې هغه خپل مشیت د حکمت مطابق استعمالی او ظلم په چا باندې نه کوي نو قل انی اخاف ان عصیت ربی مطلب دا دی چې زه نافرماني وکړم نو ما دپاره یره ده د عذاب نو کم کس چې الله تعالی منتخب کړی دی چې هغه ته وایي د عذاب نه یریږه نو نورو خلکو ته خامخا وایي چې تاسو یریږئ بیا د بل چا به کې څه خصوصیت شو یو سړی وایي چې زما پلار نیکه ډېر ښه سړی و زه ډېر لوی زبرګوم او دا او څه وجې ځان له وایي نو پته ولګېده چې دا بې دلیله خبره کوي قل انی اخاف ان عصیت ربی وایه زه یریږم که زه نافرماني وکړم د خپل رب نه د څه نه یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب د هغه لویې ورځې ورځ لویه ده لویه معنا دا نه ده چې دنیا کې ورځ 14-16 غنټې ده نو هغه به 18-20 غنټې په دې معنا باندې لویه ده نه لویه خو ده او زمانه هم ډېره لویه ده 1000 کاله به وي 50,000 کاله به وي دا به الله تعالی ته علمي خو د لویوالي بله معنا یې دا ده چې هغې کې به ډېرې لویې فیصلې کېږي څنګه چې سړی دا یو خبره ته وایي یاره ډېر لوی کار شو نو لوی کار معنا دا نه ده چې هغه ډېر دنګې او ډېر غټې او منارت یې جوړه شوي مطلب دا دی چې د دې اهمیت ډېر زیات دی دا ډېره لویه فیصله ده
دا ډېره لویه خبره ده، یعنې د دې اهمیت ډېر زیات دی. نو د قیامت د ورځې اهمیت ډېر زیات دی، هغه ډېره لویه ورځ ده او د دغې ورځې کامیابي اصل کامیابي ده او د دغې ورځې ناکامي اصل ناکامي ده. دنیا کې ورځې ځي او راځي، یو ورځ سړی کامیابي بل ورځ ناکامي، یو ورځ ناکامي بل ورځ کامیابي. دا ورځ یو شانتي دي ټولې، خو هغه ورځ داسې ده چې د هغې ورځې کامیاب همیشه کامیاب دی او د هغې ورځې ناکام همیشه ناکام دی. قل الله اعبد مخلصا له دیني، ورته ووایه زه خو د الله تعالی بندګي کومه. الله اعبدو دا د عربۍ ژبې یو قاعده ده چې کوم شی چې هغه په ترتیب کې وروستو وي هغه مخکې شي، او چې کوم په ترتیب کې مخکې هغه وروستو شي، نو دې نه حصر او اختصاص پیدا کېږي. لکه مونږ چې وایو ایاک نعبدو، نو دا په اصل کې دی نعبدو کا، ستا بندګي کوو. خو یوازې په دې باندې خو سړی نه مسلمانېږي چې د الله تعالی بندګي کوي، ځکه د الله تعالی بندګي هم کوي او ورسره د شیطان هم کوي. نو دې باندې خدا صادقېږي چې د الله تعالی بندګي کوي. په دې باندې یوازې نه خلاصېږي چې صرف د الله تعالی بندګي کوي او د بل چا هم ورسره کوي، خلاصېږي به په دې چې صرف د الله تعالی بندګي کوي او د بل چا نه کوي. نو دې جملې د دې مفهوم دپاره الله تعالی د دې جملې دا هیئت او دا شکل را بدل کو چې د نعبدو که په ځای وي داسې ووایه چې ایاک نعبدو، صرف ستا بندګي کوو د بل چا بندګي نه کوو. و ایاک نستعین، او صرف تا نه مدد غواړو بل چا نه غواړو. نو دلته هم داسې دی چې اصل کې خدا و چې اعبد الله، د الله تعالی بندګي کوم، خو نه یوازې د الله تعالی بندګي نه، د الله تعالی بندګي کوم او د بل چا نه کوم. دا دواړه مفهوم پکې شامل دي. که دا مفهوم پکې دا دویم مفهوم شامل نه وي نو بیا دا خبره نیمګړې ده، بیا فایدهمنده نه ده. قل داسې ووایه ته چې الله اعبدو، زه خو صرف د الله تعالی بندګي کوم او د بل چا بندګي نه کوم. نو دا پیغمبر د الله تعالی بندګي کوله او د بل چا نه کوله، ځکه یې ورته وایي چې ته داسې ووایه چې زه داسې کوم. که نه گویا کې د الله تعالی د طرف نه پیدا ګواهي شوه، که نه د الله تعالی د طرف نه د دې خبرې ګواهي شوه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم صرف د الله تعالی بنده دی، د بل چا بنده نه دی. نو ته څنګه په ده باندې دا اعتراض کوې چې داسې ذاتي مقاصد دي؟ دا د ذاتي مقاصدو دپاره دا دومره هلې ځلې او دا منډې ترړې وایي. او مخلص له دیني، چې زه خالص کوونکی یم الله تعالی ته خپله تابعداري، زما ټول ژوند صرف او صرف د الله تعالی د رضا دپاره دی. نو فاعبدو ما شئتم من دونه، نو تاسو بندګي وکړئ د هغه څه چې ستاسو اراده کېږي سوا د الله تعالی نه. زه خو د الله تعالی بندګي کوم، د بل چا نه کوم، او ستاسو خپله خوښه ده چې د چا بندګي کوئ د هغه کوئ. اوس دې آیت کې به لږ غور کوو. دی ورته ونه وی چې زه خو د الله تعالی بندګي کوم او ستاسو خوښه ده که د چا بندګي کوئ او که نه کوئ، او چې کوئ نو بیا د چا کوئ. لکه دوه خبرې پکار دي که نه. زه خو صرف د الله تعالی بندګي کوم، او که ته د چا بندګي کوې او که نه کوې، یو جمله بیا دا پکار ده. او یو دا ده چې د چا کوې نو چې د چا کوې ستا خوښه ده چې د خدای کوې او که د بل چا کوې. خو دا اولنۍ جمله یې پکې دلته ونه ویله. ولې ونه ویله؟ ځکه دا سوال نه پیدا کېږي چې انسان دی د چا بندګي نه کوي. دا بنیادی خبره ذهن کې کېنول پکار ده. انسان پیدایشي بنده دی، نو چې بنده دی نو دی به خامخا د چا بندګي کوي. نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو کېدی نه شي چې ته به د بندګۍ نه بغیر پاتې شي. ته به پیدایشي او خلقي بنده، پیدایشي بنده، نو ته به د بندګۍ نه بغیر څنګه پاتې کېږي؟ نو هلته په هغه سورت بقره کې هلته دا وایي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم. هلته ورته وایي بندګي وکړئ د خپل رب چې تاسو یې پیدا کړي. نو د دې بندګۍ د کولو او د نه کولو خبره ورته نه کوي، خو چې د چا بندګي کوي د هغه تعریف ورته کوي. ځکه دا خبره خو د مخکې نه انډرسټوډ، دا خو معلومه خبره ده چې ته به د چا بندګي خامخا کوې. که د الله تعالی نه کوې نو د بل چا به کوې. بنده پیدایشي بنده دی، دی به د چا بندګي خامخا کوي. د ځان په شان د مخلوق د انسان بندګي به کوي. چرته بل چا به د خدای دعوه کړي، لکه رستو بیا وایي والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، د طاغوت د بندګۍ نه انکار کوي. طاغوت هم دغه ته وایي چې خپلې بندګۍ طرف ته خلک رابلي. شیطان دی او که انسان دی، خو چې خپلې بندګۍ طرف ته خلک رابلي نو دې ته طاغوت وایي. دا په سرکشۍ کې آخري حد ته رسېدلی.
او چا به ته خپلې بندګۍ ته کله رابللی نه خو ته به از خود د هغه بندګي کې از خود د هغه بندګي لکه د یو سړی خوښ شي یو عقیده یو نظریه خوښ شي یو سوچ خوښ شي یو فکر خوښ شي بس د هغې بندګي شروع کړي نو دا ضروري نه ده چې دی د چا بندګي کوي نو هغه ورته ویلي چې زما بندګي کوه عیسی علیه السلام خو چاته نه ویلي زما بندګي کوئ عزیر علیه السلام خو چاته نه ویلي زما بندګي کوئ ملایکه خو چاته نه ویلي زما بندګي کوئ خو دوی د هغه بندګي شروع کړه فرعون خلکو ته ویلي زما بندګي کوئ طاغوت شیطان خلکو ته وایي زما بندګي کوئ نو هغه د هغوی بندګي کوي نو دا ضروري نه ده چې یو سړی دی د هغه چا بندګي کوي چې هغه خپلې بندګۍ ته دی رابولي دی از خود هم د بل چا بنده ځکه د ده په فطرت کې دا پرته ده دی به د چا بندګي خامخا کوي کله به د خپل پیر بندګي کوي کله به د خپل فقیر بندګي کوي د امیر بندګي به کوي د استاذ به کوي د لیډر به کوي د چا خو به کوي نو که نور اسم نه نو د خپل نفس بندګي به کوي د نفس بندګي به کوي د مفاداتو بندګي به کوي دا چې تا ته ډېر بادشاهیان غټ غټ ښکاري دا هم د مفاداتو بندګان دا وایي ما ته د کرسۍ میلاوي نو بس بیا چې پکې خواست کېږي زه به ته سجدې کوم خو چې په دې غټه کرسۍ ناست یم هرقل هم داسې و چې هغه به ظاهر کې په دنیا کې خلکو دا لوی بادشاه دی نو هغه بادشاه کې وی نو هغه ته خو د پیغمبر علیه السلام خط چې لاړو په کار ده چې هغه په دې پوه شي دا رښتیا وایي نو منلی به یې وی که نه دی بادشاه و نو ده به منلی به یې که نه خبره او په دې پوهېدل چې داسې بادشاه یم خو ګورې زما خبره څوک مني نه که دا مې ورته ووایي چې مسلمانان شئ نو دا خبره مې څوک نه مني او وی مې ورته خلکو ونه منله دې وجې نه حدیث کې دا راځي چې کوم خلک چې د الله نه بغیر د بل چا بندګي کوي په هغې کې د لوی نه لوی بت نوم هغه نفس دی نفس د نفس بندګي خلک کوي ما تحت ادیم السماء من اله يعبد من دون الله ابغض عند الله من هوى يتبع او د الله تعالی دا بت ډېر زیات بدی شي دا الله تعالی ته دا بت ډېر زیات مبغوض دی دا په د انسان په دې زړه کې دننه چې کوم پروت دی زما زړه دا وایي زه دا وایم زما نفس دا وایي زما خواهش دا دی دا خبره زما ذهن نه مني داسې خبرې کوي نو دا بندګي چې کېږي دا ځکه کېږي چې انسان پیدایشي بنده دی نو الله تعالی ورته وایي چې فعبدوا ما شئتم من دونه بندګي کوي چې د سم خوښه یې د الله نه بغیر زه خو درته وایم د الله تعالی بندګي وکړه نو د الله تعالی چې بندګي وکړي نو الله تعالی به د عزت درکړي به د لوی درکړي رفعت به درکړي اوچت به دې کړي که د مخلوق بندګي کوي نو هغه به د نور هم ذلیله کوي نور به دې هم ذلیله کوي څومره چې هغه ته سر چټوي نو هغه به د نور هم ذلیله کوي ځکه چې هغه به وایي چې دا د ما نه چېرته کې باغي نه شي چېرته نو د آخري حده پورې به تا ذلیله کولو کوشش کوي چې ستا ذهن کې داسې یو ګوشه یو داسې ذره پاتې نه شي چې هغه ته دا پته ولګي چې یاره کېدی شي چې کته کې دا غیرت را پیدا شي به زما د بندګۍ نه انکار وکړي نو دې ذلیله کوي تا له څه درکوي نه تا نه مفاد اخلي الله تعالی ته چې تا ته وایي چې ما ته سر ټیټ کړه زما بندګي وکړه نو دې مطلب دا دی چې ته اوچتئ بیا تا له رفعت درکوي که تا باندې ازمیښت کوي هم ته اوچتئ ابراهیم علیه السلام باندې ازمیښت وکړو نو څومره اوچت کو که تا ته وایي زما سجده وکړه تواضع وکړه نو من تواضع لله رفعه الله څوک چې الله تعالی ته ځان عاجزه کړي نو الله تعالی اوچت کړي بیا نو الله تعالی په دربار کې په بندګۍ باندې انسان اوچتېږي نو فعبدوا ما شئتم من دونه بندګي کوي د هغه چا چې د الله تعالی نه علاوه ستاسو خوښي دا مه وایه چې زه به د الله تعالی د بندګۍ نه انکار وکړم نو زه به آزاد یم زه به د هېچ چا بندګي هم نه کوم دغه ازادي ستا په دماغو کې شیطان کېنولې ده دا شیطاني تصور دی ته وایې زه به آزاد یم دا چې کوم خلک ځان ته آزاد وایي دا څنګه آزاد دي تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی ته څنګه آزاد یې ته ډېر زیات آزاد یې نو زه پرې دنیا کې د مرګ نه ځان آزاد کړه دنیا کې داسې طریقه اختیار کړي ته به مرې نه او ته ډېر زیات آزاد یې نو په آخرت کې ځان د ژوند نه آزاد کړه نو دلته د مرګ نه آزادېږي ولته د ژوند نه آزادېږي جنت ته هم لاړ شي بیا به هم بنده بندګۍ نه ته په جنت کې هم نه خلاصېږي خدای خپله خدایي څه حصه تعالی نه درکوي ډېرې خوشحالۍ به درکړي دونه خوشحالۍ به درکړي ستا په تصور کې به نه خو یې به بنده ځکه پیدایشي بنده الله تعالی نه علاوه چې څه دي ټول مخلوقات دي مخلوق د بندګۍ نه آزادېږي دا تصور غلط دی چې زه د بندګۍ نه آزاد ځان
البته دا فرق پکار دی چې بنده او د الله تعالی بنده بدې کې فرق پکار دی اصل فرق دا نه دی چې بنده او غیر بنده فرق دا دی چې بنده او د الله تعالی بنده اقبال رحمت الله علیه په فارسی کې وایي عبد دیگر عبده چیزی دیگر عبد یو شی دی ځان له شی دی عبده بل شانته شی دی عبد دیگر عبده چیزی دیگر بنده هر سړی بنده دی فرعون هم بنده دی ابو جهل هم بنده دی ټرمپ هم بنده دی یاهو هم نیتنیاهو هر سړی بنده دی خو عبده د الله تعالی بنده دا بیا بل شی دی وی بیا فرق څه دی څنګه فرق دی نو اقبال باغی کې بیا وایي چې سراپا انتظار او منتظر سراپا انتظار او منتظر چې کوم عبد دی او بنده دی د خدای بنده نه دی خو بنده خدای نو دا سراپا انتظار دی وایي چې بد دا به وشي او بیا به دا وشي او بیا به دا وشي او سوچونه غمونه فکرونه ارزوګانې تمناګانې یو نه امید بل نه امید بل نه تمه بل نه تمه الله تعالی نه بغیر د هر چا نه تمې کوي الله نه تمه نه کوي خدای پاک نه غواړي د خدای پاک نه علاوه د هر چا نه د تمه ده نو ای سراپا انتظار د ټول عمر په انتظار کې د ژوند تیر شو د غیر الله نه به څه ملاویږي د نه به یو څه ملاویږي الله به زوی راکوي ابراله مقدمه ګټي ابراله عزت راکوي ابراله دولت راکوي ابراله دا راکوي سراپا انتظار او منتظر چې د الله تعالی بنده دی نو د هغه بیا انتظار کیږي څه شی انتظار کوي نو حدیث پکې وایي اقبال چې خبره کوي که نه نو هغه د قرآن او د حدیث تشریح کوي نو هغه وایي چې جنت انتظار کوي جنت انتظار کوي جنت چې الله تعالی جوړ کو نو جنت ته وایي زه ته په ځان تبصره وکړه که نه وایي ته ما څنګه شی جوړ کړې ته په ځان تبصره وکړه نو جنت وی خدای پاک قد افلح المؤمنون د مؤمنانو مزه دي چې دلته به راځي نو مؤمنانو مزه وکړي چې دلته به راځي نو الله تعالی ورته وایي چې زما د خپل ذات قسمی په دې کې شوم سړی نه پرېږدم په دې جنت کې بخیل کنجوس سړی د مال بنده یې سی مضر چې د پیسې بنده دی د پیسې د وجې نه د هغه نظریه د هغه سوچ د هغه فکر د هغه عقیده اوړي راوړي بنده یې سی مضر دا پکې دلته نه پرېږدم دا ډېر ښه ځای دی ډېر اوچت ځای دی په دې کې زما ګاونډ دی دا د ما ګاونډ دی ځکه چې د دې جنت نه بعد بر عرش دی بیا نو الله تعالی وایي زه پر خپله خوا کې بیا دا سړی نه پرېږدم چې هغه زما د بندګۍ په ځای باندې د سی مضر بندی د مفاداتو بندی نو داسې په حدیث کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې چې کوم مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی هغه مخلوقات کله کله د دنیا ته راښکاره کېږي او هغې ته الله تعالی داسې اشارې ورکوي چې دا فلانکې او فلانکې او فلانکې دا خلک به جنت ته راځي نو الله تعالی دوی له داسې وس ورکړي داسې اختیار له ورکړي داسې موقع له ورکړي نو دوی د جنت نه ښکته دې ځمکې ته وګوري چې وګوري ورته نو بیا وایي چې هغه ځای نه بیا وایي الله تعالی دا خلک ما له راوله که نه دلته دا میوې هم پخې شوي دي دا محلات هم جوړ شوي دي دا نیرونه هم ډېر مزېدار دي دا اوبه هم ډېرې مزېدار دي دا ونې هم ډېرې غټې شوي دي دا سوري هم ډېر زیات خواږه دي دا میوې هم ډېرې مزېدارې دي نو الله تعالی دا هر څه خو تیار دي نو دا خلک وله راولېږه که نه دا خلک وله راوله که نه این سراپا انتظار او منتظر هغه ته انتظار کوي د هغه انتظار کېږي ترمذي کې یو حدیث دی کتاب المناقب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الجنة لتشتاق د جنت په شوق کې دی چاته علي ته عمار ته او بل چاته یو علي دی یو عمار دی او بل سلمان دی سلمان فارسی یو روایت کې پکې مقداد هم راغلی دی مقداد ابن اسود هغه د مجمع بحار الانوار یو روایت دی او ابو ذر غفاری هم پکې راغلی دی نمونه به طور مثال ویلی دي خو دا مخکینی حدیث ډېر زیات مضبوط دی د سند په لحاظ سره چې دریو کسانو د جنت ډېر په شوق کې دی چې دا به کله راځي ان الجنة لتشتاق الى علي او عمار او سلمان دې خلکو د جنت په شوق کې دی ځکه چې دا عبده دي نو قرآن مونږ ته دا وایي چې به داسې بنده جوړ شه چې تا ته جنت په شوق کې شي چې ته د جنت ارمان نه کوې یوازې جنت هم ستا ارمان وکړي به داسې کېدل پکار او پاته شو دا خبره چې ته وایې زه به بنده نه یم نو زه به آزاد یم او دا د الله تعالی د بندګي خو دا د سټ یو بوج دی چې دا د ځانه لرې کړمه
دا حرام او حلال او دا جایز او ناجایز او دا پابندیان دا بوجونه دي، دا بوجونه نه دي، دا خو ته د بوج نه خلاصوي. بوجونه خو هغه دي چې انسان په انسان کې دي. د انسان بندګي چې دا د انسان لپاره بوج دی. د خدای له طرف نه چې کومه بندګي ده او د خدای له طرف نه چې کومه پابندیان دي نو هغه د انسان لپاره د بندګۍ نه د بوج نه ازادي ده. پیغمبر الله تعالی دې دپاره را لېږلی چې یضعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر د خلکو بوجونه لرې کوي، پیغمبر د خلکو د لاسونو نه اتکړۍ لرې کوي، ماتوي یې، خپو زنځیرونه ماتوي، د مرۍ هغه پړي ماتوي، اشلۍ. پیغمبر الله تعالی دې دپاره را لېږلی دی چې د انسان په غاړه کې چې د انسان کومه زنځیرونه پراته دي، د هغه په لاس کې، د هغه په خپو کې کومې بیړۍ پرتې دي، دا خو صرف پیغمبر ازادي کړې. پیغمبر خلکو ته ازادي ورکړه. عقبه بن نافع د کسرا په دربار کې صحابي دی. نو هغه کسرا تپوس کې دا تاسو څه کوئ یاره، دا څه کوئ راغلي یې دلته، دا هغه ځای خلک یې وږي یې نمبر ډوډۍ به درکو، غنم به درکو، جوار به درکو، سامانونه به درکو، بربنډ یا جامې به درکو، دا تاسو څه شروع کړي، دا کوم ځای ده په موږ پسې راغلي یې، هغه مکه معظمه او مدینه کوم ځای ده او دا تاسو کوم ځای ته راغلی، تاسو څه غواړئ، څه دپاره راغلي یې؟ نو حضرت عقبه بن نافع رضی الله تعالی عنه ورته وایي موږ دې دپاره راغلي یو چې د الله تعالی بندګان د بندګانو د بندګۍ نه آزاد کړو، د الله تعالی بندګان یې بس موږ دغه دپاره راغلي، زموږ دا مقصد دی. پر ټوله دنیا کې د پیغمبر د رالیږلو مقصد دا دی چې انسانان د انسانانو د مخلوق د غلامۍ نه آزاد شي او صرف د الله تعالی په غلامۍ کې راشي. او د الله تعالی په غلامۍ کې بیا د انسان دپاره عزت دی، فایده ده بیا. بس دا هغه بنیادي سبق دی. نو فاعبدوا ما شئتم من دونه، نو بندګي کوئ چې د څه مو خوښه شي سوا د الله تعالی نه. بندګي خو به کوې، نو کله به ګډ ته سر ټیټې، پوه شي په خبره باندې، کله به لرګي ته سر ټیټې، کله به نور ته سر ټیټې، کله به سپومۍ ته، کله به اور ته. کم شي نه یریږي هغه ته به سر ټیټې، کم شي نه دې تمه کېږي هغه ته به سر ټیټې، چا په دوکه کړی هغه ته به سر ټیټې، چا نه څه مفادات یې نو بس بیا د خپله خوښه ده، نو بیا بې شمېره نو هندوانو بیا ځان له 3 کروړه خدایان جوړ کړو. ته د یو لوی نه لوی پنډت نه هندوستان ته لاړ شه او د دنیا د لوی نه لوی پنډت نه تپوس وکړه چې د هندوانو د ټولو نه ډېر زیات ماهر عالمي، د هغه نه تپوس وکړه د هندوانو خدایان څو دي، که ته تا ته تعداد وي بیا راشه ما ته ووایه. چا ته نه دی معلوم تعداد، چا ته د خدایانو تعداد نه دی معلوم چې د دې څونه خدایان دي. ځکه خو چې کوم شی خوښېږي نو هغه ته خدای وایي، چې کوم شي نه یریږي نو هغه ته خدای وایي، چې کوم شي باندې اړه ورشي نو هغه ته خدای وایي. بس پابندي مابندي نشته. فاعبدوا ما شئتم من دونه، نو بندګي کوئ د هغه څه چې ستاسو اراده شي او ستاسو خوښوي سوا د الله تعالی نه. نو دغه اوس تباهي ده، دا دیوالي اپن دی. قل ورته ووایه ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بېشکه تاوانیان هغه کسان دي چې په تاوان کې اچولي دي خپل ځانونه، په خپل ځان په تاوان کې اچولی دی. سمه لار ورته روانه وه، سمه لار ورته پرته وه، په هغې نه تو په ګډو وډو سر شو، د الله بندګي نه کوله او د مخلوق بندګي شروع کړه، نو تاوان یې وکړو، نو دیوالیه شو. خاسرین او په تاوان کې هغه کسان دي چې په تاوان کې اچولي دي خپل ځانونه او اهلیهم او خپل بال بچو یوم القیامت، د قیامت په ورځ. ګوره دا غټ تاوان دی، قرآن ورته وایي ذلک هو الخسران المبین، دا لوی تاوان دی. تاوان څنګه وي؟ تاوان دیوالیهپن څه ته وایي؟ دیوالیهپن دې ته وایي چې د سړي سره کومه سرمایه ډوبه شي. چې سرمایه ډوبه نه وي که نه، نو دا دیوالیه نه دی، ځکه چې ګټه یې ونه کړه زیات نه زیات، نو سرمایه خو ورسره ده. نو سرمایه چې ورسره ده نو که اډو ګټه یې نه ده کړې نو اصل سرمایه خو بچ ده. خو کوم سړی چې هغه په کفر باندې د دنیا نه لاړ نو د هغه سرمایه ډوبه، ځکه چې هغه الله تعالی کوم عمر ورکړی و هغه ضایع شو، بیا خو دوباره عمر نه ورکوي. کم صلاحیتونه چې ورکړي و هغه صلاحیتونه ضایع شو، کم قوتونه چې ورکړي و هغه قوتونه ضایع شو، کم مهلت چې ورکړی و هغه مهلت ضایع شو، کومه پویه چې ورکړې وه هغه پویه ضایع شوه، کومه موقع چې ورکړې وه هغه موقع ضایع شوه. نو چې هغه هر شی تا سره خو دا یو څو څیزونه وو، تا سره عمر و، تا سره موقع وه، تا سره صلاحیت و، تا سره تجربه وه، تا سره ماحول و، اپرچونټي وه، نو دا ټول څیزونه خو تا په داسې کار کې ولګول چې خو بار برباد لاړ او دوباره خو دا شی نه میلاویږي.
نو دا ځکه خسران مبین دی. اهل او بال بچي ولې تباه کړه؟ نو بال بچي ځکه به تباه کړه چې دی په بده لار روانو، نو د بال بچم ده ته کتل، نو بیا په ده پسې روانو. مشران د کشرانو دپاره پول دی، نو چې مشر څه کوي نو بیا کشر همغه کوي. دا مطلب شو. او یوازې دا نه بلکې د خپل ټول متعلقین اهل نه مراد یوازې د بچیم نه دي، ټول متعدد دوستان د سره ناس پاس خلق هغه ټولې په غلطه لار روان کړو، د هغې هم برباد کړو ځان سره. الا خبر شي ذلک هو الخسران المبین، دا ډېر لوی تاوان دی او ښکاره تاوان دی. ښکاره تاوان دا دی چې دوباره خو چانس نشته، دوباره دنیا ته خو راتلل چانس خو نشته. تا ته خو ما وی یوم عظیم که نه، عظیم ورځ خو د قیامت ورځ ده چې په هغې فیل شو بیا فیل دی، بس بیا دوباره که دی ډېر زیات وایي چې ماله چانس راکړه، یاره جي ریکاونټینګ وکړه، ری چیکنګ بیا وکړه، نو ری چیکنګ خو بیا نه کېږي دوباره، بس یو ځل چې وشو بیا چیکنګ نه کېږي، یو ځل کاونټینګ وشو بیا ریکاونټینګ هم نه کېږي، دوباره چانس بیا نشته. لهم من فوقهم ظلل من النار، د دې جهنمیانو د پاره به د پاسه نه ظلل وریځې بی یا تهونه بی، داسې پردې بی داسې، من النار د دوزخ نه، ومن تحتهم ظلل او د لاندې نه به هم پردې. اصل کې ظلل د ذلتون جمع د ذله صاحبان ته وایي، نو د پاسه خو صاحبان ټیک دی خو لاندې نه به څنګه صاحباني، مطلب یې دا دی چې دی به په دې صاحبان کې رانغښتی د جهنم په دې پردو کې او په دې اور کې او په دې لمبو کې، په دې کې به یې رانغښتی نعوذ بالله. او دا مطلب دی چې دا بره د ده صاحبان دی او د ده نه لاندې بیا بل صاحبان دی، ځکه د هغې نه لاندې نور خلک دي، نو د هغې دپاره دا صاحبان دی، او د هغې نه بیا لاندې نور خلک دي، د هغوی د پاسه د ده د لاندې صاحبان د هغوی د پاسه صاحبان دی. دا د یو بل لکه چې قرآن بل ځای کې وایي که نه چې فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، الله تعالی به دا جهنمیان په یو بل د پاسه کې داسې، نو په دې منځ کې به په دې اور کې به هم راجمع وي او په دې یو بل د پاسه به هم وي، سره دندلی چې به ورته پخوا چې موږ واړه وو سره دندلی به ورته ویل، د یو بل باندې د پاسه به راوختل، داسې نه وړو به دا لوبې کول سره دندلی، نو داسې به پې سره دندلی جوړه کړي. لهم من فوقهم ظلل من النار، دی د پاسه به ظلل من النار طبقې او طبقونه د اور به، د اور پردې به داسې طبقې به، یو طبقه بیا بله طبقه داسې پردې به. ومن تحتهم ظلل او د دې نه لاندې به هم د دې اورونو پردې. ذلک یخوف الله به عباده، دا شی دی چې یری الله تعالی د دې په ذریعه خپل بندګانو ته وایي چې ویرېږئ د دې شي نه ویرېږئ، ستاسو په دې کې نقصان دی چې دې له لاړ شئ، زه نه غواړم چې تاسو دې له لاړ شئ، ځکه درته وایم چې ویرېږئ، ځان بچ کړئ. یا عبادی فتقون، ای زما بندګانو نو زما د عذاب نه ځان وساتئ، زما د عذاب نه یره وکړئ، عذاب نه. دا کوم خلک چې وایي زما په عذاب او په ثواب پروا نشته، حاجي داسې خلک شته په دنیا کې د صوفیانو په نوم باندې داسې خلک شته، وایي یاره زما خو د خدای د رضا لپاره کار دی، زما د خدای په رضا کې کار دی، زما په جنت څه کار دی او زما په دوزخ څه کار دی. نو دا بې وقوفه دا خبره د کوم ځای نه زده کړې، قرآن نه وایي، قرآن کې خو الله تعالی وایي چې یا عباد فتقون او ذلک الذي یخوف الله به عباده، او پیغمبر خو موږ ته دغه دعا ښودلې ده، والله تعالی دا ښودلې ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار، او نبی علیہ السلام به دا دعا کوله چې اللهم انی اسألک رضاک والجنه، الله تعالی ستا رضا غواړم او جنت غواړم، واعوذ بک من سخطک والنار، الله تعالی ستا د غضب نه پناه غواړم او د دوزخ نه پناه غواړم. نو چې پیغمبر د دوزخ نه پناه غواړي او جنت غواړي، او الله تعالی وی سارعوا الی مغفرة من ربکم وجنه، وروړاندې شئ ورمخکې شئ ورمنډه کړئ د الله تعالی د طرف نه مغفرت ته او جنت ته، او یا عباد فتقون جهنم نه ځان بچ کړئ. نو ته د کم دین خبره کوې؟ تا به بل دین چېرته یي، نو دا دین خو داسې وایي چې دا وایي چې په ترخ کې څه نیولي وو، یو یې لمبه نیولې وه او یو یې منګی نیولی وو، منګی د اوبو نه ډک او یو ورسره په لاس کې لمبه وه. نو چا ورته ویل چې بیبي چېرته ځې؟ وی ځمه او په دې دا منګی اوبه نه دی، دا په دې دوزخ وراړم چې دا دوزخ مړ کړم، او وی دا اور څه شی کوي، په دې اور څه کوي؟ وی په دې اور باندې د جنت سیزم. وی دا ولې؟ وی سړی خلک د خدای لپاره عبادت نه کوي، د جنت په تمه عبادت کوي او د دوزخ نه یریږي. نو دا قیسې دي، دا پخوا به د نغري په غاړه خلکو قیسې زده کولې، اوس یې په هر ځای کې زده کوي. په خبره مه د هر ځای د نغري غاړه ده، پوه شې په خبره باندې، دا انګا بنګا وایي خلک، اور باندې جنت پسې ځمه او په دوزخ کې دا اوبه وراړم چې څه چلو کومه چې دا دوزخ اور پې مړ کړم. نو دا تا جوړ کړی چې ته به یې مړ کړې، خو دا الله تعالی جوړ کړی.
دا خلق چې د جهنم نه یریږي نو د جهنم دی د خپل ځان نه راجمع شوي نو په دې قرآن کې دا لیکلی دا جهنم یې پکې لیکلی دی او دا جنت یې پکې لیکلی دی جنت غواړی او جهنم نه امان غواړی دا پکې خلکو لیکلی که دا الله تعالی لیکلی پکې بس دا قسمه خبرې په خلکو ښې لګي دا الله خبره ورته کوي دا بیا جبل او چې دغسې انګا بنګا ورته ډېر وی بیا ورته داسې بیدار لکه چې دا ماران چې دی بیم ته داسې سر یې ورته ایښودی او دا د باندې ډېره خوږه لګي داسې ورته بیدار او بیا یادوي مو نو دغه مه یادوه دا انګا بنګا دا کوبکو مه یادوه دا قرآن یاد که قرآن یې زده که یا عبادې فاتقون ای زما بندګانو نو زما نه ځان وساتئ زما د عذاب نه ځان وساتئ فاتقون ما نه یره وکړئ زما د عذاب نه ځان بچ کړئ نو دا یا عبادې ای زما بندګانو ګوره دې کې څونه مینه ده ای زما بندګانو ای بندګانو الله تعالی سره ګوره د مخلوق سره چې مینه نه وی نو دا خبره به ورته نه کوله خو دا ورته وایي چې ګوره که ته ځان نه ساتې نو ګوره بیا به دغه ځای له ځې نو بیا خو دا خبره ده چې بیا خو په دې کار نه کېږي تلته بیا یا جاړې او یا چغې وی او یا وی چې دوباره چانس راکړه بیا کسی بسی بیا نشته څه غواړې په دې دنیا کې غواړه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول والذین وکسان اجتنبوا الطاغوت چې ځان ساتي د طاغوت نه ان یعبدوها یعنی د هغه د بندګۍ نه د طاغوت نه ځان ساتل څه مطلب دی مطلب دا نه دی چې د طاغوت خواله به نه ځې د طاغوت خواله لاړ شه خو د څه دپاره لاړ شه ټولو نه لوی طاغوت خو د موسی علیه السلام په زمانه کې فرعون نو موسی علیه السلام د فرعون خواله به ته که به نه ته وله نو طاغوت خواله لاړ شه خو د دې دپاره مه ځه چې د هغه په ها کې ها ملاو کړي د دې دپاره مه ځه چې د هغه غلط ته صحیح وي او صحیح ته د هغه غلط ته صحیح د هغه دپاره ثبوتونه را پیدا کړي هغه دپاره دلایل را پیدا کړي او هغه راته وایي چې ولې داسې خبره نه ده نو بیا به ته خامخا وایې چې او جي داسې خو ده نو چې دونه کمزوری چې هلته بیا حقه خبره نشي کولی نو بیا مه ځه بیا د طاغوت خواله مه ځه زورورو خواله په دې پښتو کې چې وایي د زورورو نه یا لرې او یا غلی نو دې معنا دا ده چې ته کمزوری نو بیا ته لرې لرې ګرځه او یا غلی شه زیات نه زیات خو د هغه په ها کې خو ها مه ملاوه کنه او چې نه ته په دې پوهېږې چې نه زه دومره کمزوری نه یم او حقه خبره کوم نو دا بیا ډېر لوی جهاد دی افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر ظالم حکمران په مخ کې بیا حقه خبره کول لوی جهاد دی نو بیا دا جهاد وکړه دا جهاد پیغمبرانو کړی نو دا مطلب دی چې د طاغوت خواله ورتلل څه ګناه نه ده خو د طاغوت بندګي کول ګناه ده د طاغوت سره ځان سمول ګناه ده د هغه د هرې غلطې خبرې دپاره دلیل کتل او د هغې دپاره حجتونه تیارول دا ګناه ده طاغوت څه ته وایي نو طغا یطغا د حد نه زیاتي ته وایي یو شی د اوبه دي د حد نه زیاتې شوې سیلاب دی باران دی بل څه شی دی ګڼه ګوره ډېره زیاته شوه باران ډېر زیات شو د حد نه زیات شو طغا یطغا نو طغیان معنی اردو کې هم دا وایي طغیان وایي طغیاني ده د اوبو طغیاني ده وایي داسې طغیاني چپې دي خو دا طاغوت بیا په دې هر څه کې مبالغه ده طاغوت لکه جبروت چې په جبر کې مبالغه ده لکه ملکوت چې په ملک کې مبالغه ده ملکوت په ملک کې مبالغه ده زمونږ د اردو یو ډکشنرۍ والا لیکلی دی فرهنګ اصفیه والا نو هغه به چېرته خدای خبر پخوا زمونږ په دې وطن کې به د ایرانیانو له طرف نه به دا خبرې ډېرې زیاتې راتلې چې دا شیطان چې کوم وکنه نو دا د دې فرشتو استاد شیطان د فرشتو استاد اسی چې ته په دنیا کې چاته وایي چې ته شیطان شاګرد دی نو دا کنزل دی که نه دی نو ته څه فرشتو ته دا بیل غواړې ته شیطان شاګردان یې الله بنده فرشته خو ډېر پاک سي ته وایي فرشته خو ډېر پاک مخلوق ته وایي نو ته فرشتو ته دا وایې ته د شیطان شاګردان یې نو دا د هغه دپاره خو دا خو کنزل دی او دا چا ویلو چې دا نو دا په دې پسې ما په یو 20 کاله مخکې 22 کاله مخکې کم از کم یو 15 تفسیرونه به مې په دې پسې کتلي چې څومره په هغه وخت کې ما ته مهیا و چې زه په یو ځای کې خو دا وګورم دا خبره اخر په کوم ځای کې لیکلې شوې ده چې دا شیطان چې دی دا د ملایکو استاد نو کتابونه مې کتل نو هغه فرهنګ اصفیه د مولانا سید احمد دهلوي رحمه الله یو کتاب دی 4 جلده اردو ډکشنری ده نو په هغې کې لیکلي معلم الملکوت یو لفظ ویلی دی ځان یې جوړ کړی عربي چې ځان یې جوړه کړې معلم الملکوت
نو هغې نه اعلان دې لیکلی دی یعنې د فرشتو استاد ځکه چې ملکوت ملایکو ته وایي نو ما ورته دا قمقل ته اوس وګوره ملکوت ملایکو ته نه وایي ملکوت خو د ملک مبالغه ده نو دا په دې هم نه پوهېږي اوس به خلک وایي چې او کنه وګوره معلم الملکوت دومره غټ ټکی دی او دا یې نه دی لیکلي دی که نه معلم او د ملکوت معلم ته څنګه نه منې نو ما ملکوت خو څه ته وایي ملایکو ته نه وایي دا خو دغه د عربي موله نه ورځي او عربي د ځانه جوړه کړې خو څه ویلي دي نو معلم الملکوت د دې خپله معنا دا شوه چې د بادشاهي استاد د بادشاهي استاد د غټې بادشاهي نو غټه بادشاهي خو د الله تعالی ده نو دی د الله تعالی د بادشاهي استاد او که ته وایې چې د ملکوت نه مراد ملایک دي ملایکو ته خو ملکوت نه وایي نو ملکوت جبروت عظموت داسې طاغوت د دې مطلب دی سرکشۍ کې غټوالی په لویوالي کې غټوالی په ملکوت په بادشاهۍ کې غټوالی جبروت معنا په جبر او په قوت کې غټوالی عظموت په لویوالي کې غټوالی ښه لویوالی غټوالی طاغوت انسان هم دی او شیطان هم دی قرآن مجید کې انسان تم طاغوت ویلی شوی دی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فیصلې چې چا لوړي د الله نه بغیر نو دا طاغوت دی چې د الله تعالی په ځای باندې دی خپل ځان ته وایي چې زه به د الله تعالی عدل او انصاف نه منم خو زه به خپل عدل او انصاف کوم نو دا بیا طاغوت شو کعب ابن اشرف ته ویلی دی طاغوت او ځکه قرآن مجید کې تا ویلی دی سورة بقره کې دی آیت الکرسی پسې رستو چې فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله کفر بالطاغوت نه انکار وکړي د بندګۍ نه او په الله تعالی ایمان راوړي نو دا ایمان منظور دی چې ایمان راوړي او د طاغوت د بندګۍ نه انکار نه کړی نو دا ایمان نه دی منظور مطلب یې دا دی چې د ایمان مثال د یو پاک شي دی نو پی چې ته رالوشې نو لوښی به وله مخکې نه پاکې نو فمن یکفر بالطاغوت معنا دا ده چې دا دماغ او دا زړه به د طاغوت د بندګۍ نه آزاد کې پاک به کې دا لوښي به پاک کې نو بیا به په دې کې ایمان ور واچې نو ده پکې طاغوت بندګي هم کوي او ایمان هم پکې ور اچولی یعنې معنا دا ده چې په څښا لوښي کې پی واچو نو هغه پی هم پکې څښا کړو ځکه خو هغه ایمان هغه کرشمې نه ښکاره کوي د ایمان او طاغوت هغه بندګي دواړه مکس کړې ده یو ځای کړې ده په پاک لوښي کې ایمان نه دی اچولی دا بنیادی خبره ده والذین اجتنبوا الطاغوت طاغوت نه به اجتناب کې طاغوت سره به طاغوت نه به انکار کې نو اله به ایمان قبلی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها او هغه کسان چې دی ځان پر ډډه کوي د طاغوت نه د څه نه د طاغوت نه ډډه کول څه مطلب دی ان یعبدوها د دې خبرې نه ځان په ډډه ساتي چې دوی د طاغوت بندګي وکړي وانابوا الی الله او الله تعالی طرف ته متوجه شي ګوره ته طاغوت نه ډډه وکړي او الله طرف ته متوجه شي هلته یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله همدغه یو مفهوم دی نو لهم البشرا د دې دپاره زیری د جنت دی دې دپاره په دې دنیا کې هم د جنت زیری دی چې تا د طاغوت د بندګۍ نه انکار وکړو او الله تعالی ته متوجه شوي نو تا د په دې دنیا کې د جنت زیری دی زیری الله تعالی دله زیری درکوي نو فبشر عباد ای پیغمبر زیری ورکړه زما دې بندګانو ته الذین هغه کسانو ته یستمعون القول چې هغه قرآن ته غوږ دي یستمعون القول چې خبرې ته غوږ دي القول دلته دوه مطلبونه دي یستمعون القول فیتبعون احسنه غوږ دي قول ته نو تابعداري کوي په ښه طریقه چا ویل د دې معنا دا ده چې یستمعون القول ګوره یسمعون القول او یستمعون او یستمعون دواړه اورېدو ته وایي خو یسمعون باندې بس واوري بس پر یو غوږ واوري په دې بل لاړ شي خبره ختمه شي به تیر په ير باقي روزګار نه څه اورېدلي او نه چا چاتلی او نه راغلی خبره ختمه شو یستمعون دې ته وایي چې ښه ورته غوږ کېږدي چې دا څه وایي او دا خبره د منلو دپاره ده دا خبره د اورېدو یوازې نه ده دا غوږ ته د کوزولو دپاره ده ذهن ته د کوزولو دپاره ده دې ته وایي استماع فاستمعوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا چې قرآن اوري نو یوازې دا نه چې بس هسې اورئ او هېروئ نه فاستمعوا د پوهې په نیت ورته غوږ کېدی ښه په توجه یې واورئ نو یستمعون القول خبره ښه په توجه اوري وایي د دې مطلب دا دی چې د هر څوک چې خبره کوي خدای خبره اوري نو دا خبره خو غلطه ده چې هر څوک چې خبره کوي خدای خبره اوري څه مطلب دی
یو سړی چې د یو میدان سړی نه دی او هغه خبره کوي نو هغه ته به هم غوږ دی یو سړی دی قرآن باندې نه دی خبر په حدیث نه دی خبر مؤمن نه دی تا ته معلوم نه دی چې دا پر دین باندې لکه څنګه چې نن سبا په دې موبایلو کې دا قصې را روان دي یاره جی موږ ته به یو وایس دغه به راولېږي یاره جی دا څه وایي دا ټیک وایي غلط وي نو زه هم دا څوک دی وایي زه یې پېژنم نه خو داسې نو یا لکه دا هندو دی که مسلمان دی زه دا هندو نو بیا دا تا چې دا وایس میسج ما ته راولې او که دا هندوی که دا سیکي که دا یهودي که دا عیسایي که دا پرویزی که دا قادیانی که دا منکر حدیثي ته پیژنې یاره پیژنې نه به څه خبره کوله نو ته د عقل نه ته ډوډۍ خورې که ته بوس خورې ته خو د عقل نه کار هله که نه څنګه یو سړی دی یاره جي موږ ته ویلې شوي چې خبره د هر چا اورې خو د هر چا خبره به اورو یو سړی انجینیر نه دی او هغه وایي هلکه یو انجینیر وایي چې هلکه دا کور به داسې جوړو یو بل سړی دی هغه وایي نه دا به داسې نه جوړ ته په دې پوهېږي وایي نه ته خو د الف ب نه هم نه یم خبر نو ته به د هغې ته وخت دی که د انجینیر هغې ته به وخت دی یو سړی ډاکټر دی بل ډاکټر نه دی او خبره د مریض ده نو ته به ډاکټر ته وخت دی که ته به وکیل ته وخت دی خبره د وکالت ده نو ته به وکیل ته وخت دی که ته به چېرته بزنسمین ته وخت دی نو خبره دا ده چې خبره خو به سړی اوري خو د هغه چا خبره به اوري چې د دې میدان سړی خو دی که نه نو د کوم میدان سړی نه دی نو هغه خبره ته به هم وخت دی نو اول خو دا خبره غلطه ده چې ته خبره کوې و یاره هر څوک چې خبره کوي خو خبره د غوږ ده نو دا خو د دنیا خلق دی او دنیا ژبې دي نو بیا به هر سړي د غوږ دی بیا به زر کاله عمر شي که نه هم به وایي چې یاره بس خلکو رانه خطا کړې ده نو دا خلک چې وایي موږ نه خطا کړې ده نو زه هم تا نه خطا ښه ده تا نه ځکه خطا ښه ده چې ته په دې هم نه پوهېږې چې کومه خبره د چا اورېدل پکار او کومه د چا اورېدل نه وي پکار ته دونه نه پوهېږې چې د چا هغې ته غوږ ښودل پکار دي او د چا هغې ته غوږ ښودل نه دي پکار نو یستمعون القول که معنا دا شي چې د هر چا خبرې ته غوږ دي نو د هر چا مطلب بیا دا دی چې هغه سړی خو د هغه میدان سړی خو یي که نه د دین متعلق خبره کوي نو هغه چا ته غوږ کېده چې تا ته دا معلومه چې دا په دین پوهېږي خو بس یو سړی دی په خوله کې ژبه ده وړقولې ده دومره غوندې یو هغه ډک کړی دی دا او ته ما ته رالېږې وایې چې یاره جي دا څه وایي دا ښه وایي او که بد وي نو دا دنیا ده دا به څوک به څه وایي څوک به څه وایي نو دا به د چا پلار سر ته ورسوي هر سړی به خبره کوي او ته به وایې دا څه وایي نو دا مطلب شو خو عامه خبره دا ده چې یستمعون القول معنا دا ده چې د الله تعالی خبرې ته غوږ دي د پیغمبر خبرې ته غوږ دي دلته هر څوک نه دی مراد که هر څوک مرادي نو بیا به همدغه خبرې دا ته کومه وکړه درته او که نه هر څوک نه نو دا خو القول نه مراد قرآن دی خبره خو مخکې وروستو د قرآن خبره کوي الذين يستمعون القول دا زما بندگان هغه دي چې ښه په توجه باندې غوږ دي خبرې ته د الله تعالی خبرې ته غوږ دي د پیغمبر خبرې ته غوږ دي نو فیتبعون احسنه نو تابعداري کوي د بهتره طریقې دلته هم دوه معنی دي فیتبعون احسنه د احسن تابعداري کوي چې احسن نه نو پرېږدي نو څه مطلب دی څه پکې احسن دی او څه پکې احسن نه دی نو نه دا ټول احسن دی په قرآن مجید کې غیر احسن رشته نه ټول احسن دی یو معنا دا ده دویمه معنا دا ده چې دا عبارت داسې نه دی فیتبعونه باحسن د دې قرآن تابعداري چې بیا کوي د ټولو نه په بهتره طریقې کوي مطلب دا دی چې قرآن ته غوږ کېږدي بیا چې په دې عمل کوي نو چې په ده په څومره بهترینه طریقه دی عمل کولی شي نو په هغه طریقې کوي څه کمی او څه نقصان او څه کسر پکې پرېږدي نه فیتبعون احسنه نو بیا یې تابعداري کوي په بهترینه طریقه باندې څومره چې د ده په وس کې ده نو څه کسر او څه نقصان پکې نه پرېږدي نو اولئک الذین هداهم الله دا کسان دي چې الله تعالی ورته توفیق ورکړی دی الله تعالی ورله هدایت ورکړی دی و اولئک هم اولو الالباب او دا کسان دي چې دي خاوندان د عقلونو دي دا قرآن چې وایي که نه د عقل نه کار اخلي نو د عقل نه کار اخیستل دغه دي چې الذین یتبعون القول فیتبعون احسنه دی وایي د عقل نه کار اخیستل هغه دي چې په اسټرانومي کې او په فلاني او په فلکیاتو کې او په ساینس کې او په دې کې ترقي کړې ده او دا وایي د عقل نه ډېر کار اخیستی دی ګوره په کائناتو کې نو په کائناتو کې غور کوي نو توحید یې زده کړو نو چې توحید یې زده نه کړو نو د غور اړو معتبر نه دی دا ډو صاحب عقل نه دی اولو الالباب دغه دي ښه فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله دا کسان دي چې الله تعالی ورله هدایت کړی دی توفیق ورکړی و اولئک هم اولو الالباب او دا کسان دي چې دی خاوندان د عقلونو لب څه ته وایي لب لباب خلاصه مغز
نو دې کې مازغه دي د دې کې عقل دی افمن حق علیه کلمت العذاب آیا هغه څوک چې ثابته شوې ده په د باندې وینا د عذاب د بد عمل او بد کردارۍ په وجه او په دې وجه د الله تعالی بندګي پرېښوده او د بل چا بندګي کوي نو فانت تنقذ من فی النار آیا ته به خلاص کړې هغه څوک چې په جهنم کې دی اوس هم په جهنم کې دی دا مخکې یو ځل په دې باندې خبره شوې وه افانت تنقذ من فی النار دا کوم سړی چې اوس عملا په شرک کې مبتلا دی حاجي په شرک کې مبتلا دی الله خبره ته غوږ نه ږدي پیغمبر خبره ته غوږ نه ږدي نو دا عین اوس هم په جهنم کې دی نو ته د جهنم نه دی راایستی شي چې الله تعالی فیصله کړی دی دوزخ ته بوځم دی خو اوس هم په جهنم کې دی ته به په جهنم کې دی نو دا سوځي ولې نه نو ما به یو شرط پکې پروت دی چې هغه شرط وشي بیا به پته ولګي هغه شرط لا نه دی پوره شوی چې سترګې پټې شي بیا به پته ولګي افانت تنقذ من فی النار لکن الذین اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې د خپل رب نه یریږي لهم د دې دپاره غرفون ماڼۍ دي او من فوقها غرفون د هغې نه د پاسې ماڼۍ دي او دا به کوم ځای دا به جوړې شوي که بیا به وروسته جوړېږي نه مبنیتن نه مخکې نه جوړې دي ماڼۍ چت په چت باندې دا جوړې دي د مخکې او تجری من تحتها الانهار بیگی لاندې د غنو د هغې نه ولي وعد الله دا د الله تعالی وعده ده لا یخلف الله الميعاد الله تعالی مخالفت نه کوي د خپلې وعدې بد دې دوو آیاتونو باندې ځان پوه کړي ګوره مخکې د جهنمیانو خبره وشوه نو جهنمیان هم سټپ بای سټپ په دې باندې هم د یو بل د پاسه د اور پردې دي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل د جهنمیانو د پاسه مور دی او لاندې هم تور دی بیا پې د پاسه مور دی او د لاندې مور دی داسې د پاسه یو بل باندې د پاسه دي نو التم درجات دي ولکل درجات په جهنم کې هم درکات دي لاندې طبقه ده بیا ورپسې بره ده بیا ورپسې بره ده داسې د هغې په مقابل کې لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من مبنیه د جنت کې هم داسې د یو بل باندې د پاسه آبادۍ دي د جنت آبادۍ هم په یو بل د پاسه دي دا چت دی بیا ورپسې بل چت دی بیا پسې بل چت دی او تجری من تحتها الانهار د هغې لاندې به ولي بهیږي څه مطلب دی یعنې دا لاندې چت دی نو د لاندې چت سره خو د ولي د بهېدو تصور ستا په ذهن کې دی چې دا لاندې چت په ځمکه دی او دا ورسره وله ده او دا ورسره باغ دی او دا ورسره ونې دي خو د خلکو په ذهن کې دا نه راځي چې په بره چت کې بیا وله ده او بیا باغ دی او بیا ونې دي او هلته هم ونې نه چې دا څومره چتونه دي نو په هر چت کې بیا ولیم دي او په هر چت کې بیا باغونه هم دي او په هر چت کې بیا سم دي نیرونه هم دي نو دنیا کې خدا سے آبادی ته نشي جوړولی چې لاندې چت کې لاندې چت چې په ځمکه باندې کم دی د هغې سره چې کوم باغ او ولي دي نو دا خو به وي خو چې سل چت هم بره ځي هغه خلیفه دی برج خلیفه جوړ کړي د امارات د یو کې د یو ای هغه خو د هغې کې هم به صرف لاندې ولا باغ دی نو د پاسه خو باغونه نشته او نه نیرونه شته خو د جنت په دې باغیچو کې او د جنت په دې محلاتو کې په هر چت کې دننه څه شی دي په دې کې نیرونه هم دي او په دې کې باغونه هم دي او په دې کې ولي هم بهیږي او هر څه داسې دی چې ته به دا نه وایې چې نه دا د ځمکې هغه داسې دی او د پاسه دا چت په صرف د بره نه به تماشه کې د بره نه نه بره هم داسې ولي دي بره هم داسې نیرونه دي بره هم داسې باغونه دي دا یو خبره شوه دویمه خبره دا شوه چې وعد الله دا د الله تعالی وعده ده ولا یخلف الله الميعاد دا خبره الله تعالی بار بار کوي دا خبره الله تعالی د قیامت په باره کې هم کوي چې دا زما وعده ده دا به راځي مطلب یې دا دی چې زه د وعدې مخالفت نه کوم قیامت به خامخا راځي دا ذهن کې کېنوه دویمه دا ذهن کې کېنوه چې دا جنت دا خبره هم د الله تعالی د طرف نه وعده ده دا به هم خامخا وي الله تعالی د دې مخالفت نه کوي وای دا ځکه خاص کر زمونږ د خپل بر صغیر هند و پاک په حواله باندې به وګورو دلته چې کوم دیوي دیوتاګان دي که نه د الله نه بغیر چې کوم خلکو دا بوتان او دا خدایان او دا ایشور او څه شی او وشنو او فلان او فلان دا نیولي دي نو دوی د دې په باره کې د دې عقیده دا ده چې هغې باندې څه شی لازم نه دی که هغه تا سره څه وعده وکړي نو هغه وعده کول هم لازم نه و او که هغه تا سره وعده وکړي نو د هغه وعدې پوره کول هم په هغه باندې لازم نه دي ته به بندګي کوې بندګي کوه سر او سولوه ورته سجدې ورته کوه ټوله ورځ خو په هغه باندې دا لازمه نه ده چې هغه تا سره کومه وعده وکړي نو هغه به پوره کوي الله تعالی وایي نه زما خبره داسې نه ده د دنیا خلک اول وعدې کوي نه چې وعدې کوي بیا پوره کوي نه او دروغ وعدې کوي د سره دروغ وعدې کوي بیا پوره کولی نه شي
خو الله تعالی وایي زه چې کومه وعده وکړم نو بیا کان وعدا مسؤولا بس چې وعده وکړم نو ته بیا ما نه تپوس وکړې تا ما سره وعده کړې و نو څه شوه نو ته تا له دا حق در کوم چې ته د ما نه د هغې تپوس وکړې دا دویمه خبره ذهن ته کښېنوه ان الله لا وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله تعالی مخالفت نه کوي د خپلې وعدې نه علم ته راته نه ګورې توحید دلایل دي ان الله انزل من السماء ماء چې الله تعالی را کوزوي د بره نه اوبه ادې پیریان وی د اختره پورې وی باران نه کېږي اوس څنګه ښایسته باران وشو دا الله تعالی کوي چې خوښوي نو کوي او چې نه خوښوي نه کوي پیریانو ته وګورو دي ته څه خبر دي حاجي دا د کوستانوس برګان دي پخوا یې په کوستان کې دوه ورونه وو یو به وی چې باران به سبا کېږي بل به وی چې نه به کېږي نو یا به یو زبرګ شو یا به هغه بل زبرګ شو بیا به هلک هغه زبرګ دی چې به وشو نو یو به زبرګ و چې به ونه شو بل به زبرګ شو دا الله تعالی اختیار دی علم تر ولې ته نه ګورې ونه ګورې اوس بار وګوره که نه ورشه وګوره وشو که ونه شو علم تر ان الله انزل من السماء ماء ولې ته نه ګورې چې الله تعالی را کوزوي د بره وریځونه اوبه فسلکه ینابیع نو دا روانې کې په هغه لاینونو کې په هغه څه کې په هغه پیپونو کې یمبو ینابیع د یمبو جمع ده یمبو څه ته وایي یمبو هغه ته وایي چې د هغې نه اوبه راوځي مخرج الماء چې د هغې نه اوبه راوځي یا تال ته ورشئ ولته اوبه نو نیره دا هم یمبو دی چینا دا هم یمبو دی کاریزم یمبو دی کویم یمبو دی پوهېږې په خبره باندې هر هغه شی چې د هغه د اوبو یو چینل دی د اوبو یو لاره ده د اوبو یو ذریعه ده چې د اوبو مرکز دی د اوبو مصدر دی چې اوبه ترې راوځي مصدر ګودر فسلکه ینابیع فی الارض نو روانې کړي دي دا اوبو ینابیع په هغه لاینونو کې په هغه لارو کې هغه لارې نه مطلب څه دي یعنی عیو چینې دي او رګونه دي عام طور خلک رګونه ترجمه کوي داسې په دې ځمکه کې داسې رګونه دي و یاره دې ځای کې کویه وکړه کنه و یاره دا کویه مو کنه خو د اوبو هغه رګ په دې طرف نه دی راغلی دلته د اوبو رګ شته که نشته چې کویه وکړو رګ نو بس هغه چې ګورې بیا اوبه ترې راوځي فسلکه نو روانې کړي دي دا اوبه ګوره باران کوم ځای کې وشي واورې کوم ځای کې وشي او دا رګونو کې دا اوبه روانې بیا کم ځای ته ورسي ثم يخرج به زرعا بیا راوباسي الله تعالی په دې باندې فصل مختلفا الوانه چې د هغې رنګونه مختلف دي د فصلونو رنګونه خو مختلف دي ثم یهیج نو بیا دا وچ شي فتراه مصفرا ته به ورته ګورې چې بیا زیړ شي ثم یجعله حطاما بیا الله تعالی وګرځي دې دره ریزې ریزې اول کې داسې مزیداري مختلف رنګونه د دې غنمو ته چې ګورئ که نه چې د غنمو کې دا غانټول هم ګل شوی نو د غنمو رنګ جدا دی او د غانټول جدا دی په دې غنمو سره خوا خوا کې شړشم هم ګل شوي نو د غنمو رنګ جدا دی او د شړشمو رنګ جدا دی پوهېږې په خبره باندې خوا کې ورسره مختلف قسمه ګلونه دي ونې دي بوټي دي نو د هر چا ځان له رنګ دی او اندازې دی بیا ګورئ بیا چې دا سپرلی تیر شي بیا ورو ورو پسې بیا جمع راشي بیا خزان راشي بیا هر څه وچ او ریزې ریزې شي هوای الوزي ثم يجعله حطاما دنیا ژوند هم داسې دی نن دا چې تاسو اورېده نو یو هغه وخت چې موږ الف لام میم شروع کړو یو هغه وخت چې قنا عذاب النار ته مرسو من الجنة والناس ته مرسو نو دا دنیا ده بدخ راځي او ختمیږي راځي او دې کې د نیکی چې د نیکی هغه دور چې ختمیږي ګوره سړی ذهن کې د روژې کې سړی لږ مطمئن خوشحاله دا داسې لکه ته به وایې د نیکو یو بهار سپرلی دی نو سړی هلته خوشحاله بد بیا چې دا دور بیا لاړ شي هغه د معنه بس سړی خفه شي چې هغه ډېر ښایسته دور و ښایسته مزه وه څه نه څه د نیکۍ طرف ته یو ماحول جوړ نیکي کول پکې اسانې ده هر چا نیکۍ ته زړه کېده بیا هغه دور ختم شي بد دا دورونه که د نیکۍ دور دی پرې دنیا کې به دا هم ختمېدو واله دی او که د بدۍ دور دی دا هم ختمېدو واله دی د نیکانو خلکو دور دی دا هم ختمېدو واله دی او که د بدانو خلکو دور دی دا هم ختمېدو واله دی انسان د الله تعالی خلیفه دی او په دې ټولو کائناتو کې د انسان ډېر لوی مقام دی نو دله الله تعالی به داسې ژوند ورکوي که دا یو لور نه کړو د دې معنا دا ده چې دا د خلافت معنا بیا دا نه ده د دې معنا دا چې الله تعالی وایي زه د وعدې مخالفت نه کوم زه به در درکوم ابدي او همیشه ژوند چې په هغې کې به دا ارمان نه وي چې یاره ډېر ښکلی دور خو لاړ تېر شو نه د تېرېدل به پکې نه بیا دا مطلب دی دا د خلافت د لفظ او د الله تعالی د بندګۍ او د الله تعالی د خدای د دواړو د مشترکه مفهوم دی دا خبر چې داسې به الله تعالی کوي ځکه یو طرف ته انسان له دومره مقام ورکي چې خلیفه دی او بل طرف ته په دنیا کې په نیکۍ پسې هم کړی نو په نیکۍ پسې هم سړی کړېږي که نه حرم ته لاړ شي بیا ترې راځي کړېږي مدینې ته لاړ شي بیا ترې راځي کړېږي یو نیکي درته موقع میلاوي او بیا هغه موقع ختمیږي بیا کړېږي
نو یوازې دا نه چې په ګناه پسې او په دنیا پسې سړی کړېږي، په نیکۍ پسې هم کړېږي. نو دا ټول عمر کړېده زیرېده. او هغه انسان دپاره چې کوم انسان ته الله تعالی خلیفه ویلی دی، دا ورسره سمون نه خوري. سمون ورسره دا خوري چې الله تعالی وایي چې هغه جنت به بیا همیشه وي، د جنت هغه نعمتونه به همیشه وي. نو هغه همیشه نعمتونه چې پای کې بیا کړېده نه وي، پای کې بیا دا خطره نه وي چې یاره دا به رانه هم ختم شي. ډېر ښه نعمت دی او ډېر ښه ماحول دی، ډېر ښه موقع ده، خو دا به یو ځل ختمېږي. ډېره ښه تماشه ده خو بس ختمېږي. دا ده ختمېږي نه ختمېږي نه، همیشه ده. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج بیا وچی فتراه مصفرا تبور تګوري چې زیړ دي ثم يجعله حطاما بیا به الله تعالی دا ریزي کی. ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب، بېشکه په دې کې نصیحت دی د خاوندانو د عقلونو دپاره چې دا دنیا فانی ده، د دې دنیا خوشحالیانې فانی دي او آخرت چې کوم دی هغه ابدي او همیشه دی. نو هغې دپاره تیاری کوه. وآخر دعوانا الحمد لله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبي ماران دي هغوی د دعا دپاره درخواست کړی دی، هغوی دپاره دعا وکړي چې الله تعالی شفا نصیب کړي. زمونږ د دې درس چې څومره او د دې تراغو چې څومره شرکاو ټولو له دې الله تعالی خوشحالۍ او اجرونه ورکړي. چا چې څومره محنت کړی دی په دې کې الله تعالی ټولو له دې الله تعالی اجر ورکړي. ټولو ته دعا وکړي. د دې کور صاحب چې کوم دی چې هغه مونږ ته دا کور د دې درس دپاره مهیا کړی دی، هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی د هغه هم خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي. قاري صاحب او د بچو ته دعا وکړي چې هغوی له الله تعالی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. ځکه چې د دې قرآن د اورېدو چې دلته څومره دا موقع مونږ ته الله تعالی راکړه، دا د دې په همت په وجه او د دې د محنت په وجه، د دې د بچو د محنت په وجه الله تعالی دې له ټولو له اجرونه ورکړي. دا کم شرکا د درس چې دلته راو باقاعده به راتلل، لږ وخت له راتلل که ډېر وخت له راتلل، هغوی چې کم محنتونه او تکلیفونه تیر کړي دي الله تعالی دې ټول په خپل دربار کې قبول کړي. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. صلى وسلم.
सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।